مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخرې د خپل طبیعت دین یو پیرو یو کلیپ ته تللی و او کلي کې څه ګوري چې د پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې. اوهو یلکه دا خو شعر ناپرسان دی. سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازرم په 2. پیرو وی مرید ته چې بچیا تخته دا شعر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسو مرید ډېر مانده و. هغه وی چې حضرت لږ به ایثار شي، ډېر مانده یم او دا سوچه غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندې وخورمه چې خشم. هغه وی سوچه غوړه خو به وخورې خو سټ به دي ګوسیم خوري. وی چې نه صاحب لږ ایثار شه. ډېره ښه ده چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شروع پې کړې ده و چې میاشت 2 تېرېدې شیخ نه داسې کچی جوړ شه چې بیا به یې په ملا کټ راته. بادشاه اوس حکم کړی دی په یو سړي باندې چې دا پانسي کوي. هغه سړی مانده و په غاړه کې هغه کړی نه ټینګېده. بادشاه ته راپورټ وشو چې جي دا سړی خو مانده دی او په دې مرۍ کې هغه کړی نه ټینګېږي، بوټه تې بیا وځي. بادشاه وی چې بھائی دا څه ضروري ده چې همدې پانسي کوي چې د ده مرۍ کې کړی نه راځي. غټه مرۍ والا وګورئ خو یو سړی مړ کوي هر څوک ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټوي چې وی کتې دا د پیر صاحب مرید باندې او وی والله د ده مرۍ والا فټ راویني شیخ ولی لکه وی وروره کړی د بل چا په مرۍ کې نه فټ کېږي. وی نو ما څه کړي دي بیړم غر کشه وی څه دي کړي نه دي هلته کړی په بل چا کې نه راځي، کړي دي هېڅ نه دي خو کړی په تا فټ کېږي. پیر لراغی چې غرق شم اوس ما څه کړي دي چې وایي کړی په بل چا نه فټ وی ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچه غوړي خو خورې خو سټ به دي ګوسي هم خوري. وی پیره خدای ته ګوره اوس ته چل کوه. نو پیران خو ډېر هوښیار مې که ډېر هوښیار. زه رښتیا ته یم ډېر خفه یم چې ما ځان ملا کړی ډېر خفه. چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته یم. که ځان مې پیر کړی وی داسې مزه به یې کولی لوی خوند به. اوس خو صاحبه په قهر اخته د ټریفک د سپایي غوندې که ښځه را روانوي چې ما که جینۍ را روانوي ما کالکان را روانی ما 3 لارې بلاک کایا 3 واړه درته کنځلي دوست تو خایا چې دوست پدې سو. پیر له کا خزه ورغلې په سر ولا لاس را کاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننه واتم په سینه مين ورته الله دې نورم خکا. دلی آسان شعر مال دې پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کو دې ملا توپ ګران کا. نو پیران ډېر هوښیاري هغه ورته اوس مې خلاصوه وی بس داسې چل دی چې سبا لا د دې 500 دا کړی ده. پیر یې ورته وایي چې تا نه مخکې به پې زه ور منډه کړم او بیا ته پې ما نه مخکې ور منډه کوه زه به ته به سره ونښلو. بادشاه به یو بس داسې چل دی چې سبا لا د دې 500 دا کړی ده. پیر یې ورته وایي چې تا نه مخکې به پې زه ور منډه کړم او بیا ته پې ما نه مخکې ور منډه کوه زه به ته به سره ونښلو. بادشاه به یو تپوس وکړي او زه به یو خبره وکړم ستا ځان به خلاص شي. چې سهار شو بادشاه راغی چې سړی پانسي کي دې پیر په دې کړی ور منډه کړې مرید یې پې ور منډه کړې دواړه په پرزونو دي یو وې زه پې ورځم بل وې زه. بادشاه وایي دا چل څه دی؟ پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولیده چې په دې کړی کې جنت دی چې د چا غاړې ته پرېوته نیغ به جنت ته ځي. زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وایي چې نه زه ځم. دا جګړه ده زما او د ده. بادشاه ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کېنئ جنت ته زه ولې نه ځم کړی بادشاه په خپله غاړه کې اچولی دی او د خپلې خولې نه اډر ورکوي راکاږئ خو چې ګړد شوی دی او سټې هلته. پیر وی مرید ته چې تخته بیړه دی غر کشه ځان دی خلاص شو. او ما ته وګورئ په دې زمانه کې به دا بدبخت قوم د 500 کړی ځان ته په خپله اچوي په خپله. شعر نه پرسان دی اس پتہ پکې نه لګي. اسلام اسلام اسلام
15 کاله وشو اسلام په ټي وي کې ډمانم لګیا دي اسلام دې په یو بل خبره ووري ما ته ګوري ما ته یو سره خبره خو پوهیږي کنه ملغلره بیا مونتا نو مال چې نوې کفن راوان غونده د نوې کپڑے کفن زما جوړ نه کې بابا ولی وی بچیا نوې کپڑے خو ژوندیا غوندي د زینت د پاره ستاپلار چې مړ شي نو د مړو د زینت سره څه کار دعا خبرو کله ستشه د حضور په خوا کې جنازه اوچته شوا جنازه وشوا لحد کې خوې شو ورپسې د کانی تبزیو لګولې سشګاو خو د قبر مبارک ته صحابه بیا کانی را لری کړ چې دا شګر او باسو سګوري چې د رسول الله د روزینا د رسول الله لاس راوته دی او ابو بکر ځان ته غاړې استه دی ورته یا ابو بکر په خدای قسم زه خود ډېر وخت نستا په انتظار ما صحابه غبراو شو یکدم کانی بیا ولګول او قبر بند د نرستو انتخاب د امیر المؤمنین عمر فاروق وشو اکه سي ډېری وګدي دي لنډه غوندي درته کومه لنډه د شپې ګرځي لګیا ده په خپل دور حکومت کې چې اسنه چې د شپې زوده مو چاته تکلیف ونشي اسنه سګوري چې یو خزاده بچي ورته پراته دي په اور باندې کټوي خده چې بچي وجاري دا کټوي کې سمسي وي چې کړکړ غوندي आवाज وشي بچي بیا غلی شي امیر المؤمنین لري نه ولار دی او دا تماشا کوي چې نږدې ورغه بیبي دا څه کوي اگر ته ځا کار کوه وینه بیا حل بوي وزاد دردمند زړه ول درد ہے زه خود دردمند ما ځا د جلسې ته پولیس والا هم ډېر راغلي واوري کچا درته وې پلار کې پرو کچا درته وې پلار کې پرو تو بے کسا مصیبت زدا او درته وې څوکې او درته ځا لار لنډوانو چې لته ورنکې دیخوا وګورئ لته ورنکې قیامت کې برنګ رنگ خلق نیولي بادشاہان به پس نیولي بادشاہان چې د چالاس کې اقتدار دی د چالاس کې حکومت ته څوک پانسی کول او عمرې کول کوي دا به پس نیولي دا به پدې نیولي چې تما د ځمکې بادشاہ کړې دې د پاره وی چې د غریب در نه ګوره مال را نشي اسمان ته ترا نه را نشي ټول وای د غریب در نه مال را نه رسي اسمان ته او تانا د غریب مال راغله ده نو په خپل ذات مې د قسمی کدي پرې ده بادشاہان به پدې کې نیولي مولیان به رانی ولی اسپایان غریبان خو ما دغه کړ دا لګوران دي مولیان به پدې کې نیولي د وظیفو ډکه ټوکرای پرتای ملنګ راشي وګه مولا صاحب وګه ما وای ځه ما وګه ما واټ خبر نه مونږ ته خبر کې دا کی سیډيري ځکه ته وظیفه غواړي پچای ډکه پرته وګه مولا صاحب پچ او یو دوانو راکا وګه ما او چړیا ولې په خخته غریب منډه کې مولیان به عمرانی ولی دا خبر